مختلف دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. د دې ځای پورې چې مصنف رحمت الله علیه صفات سلبیه د الله پاک نه نفي کول، وس د دې نه اخوا وله صفاتنا د الله پاک د پاره صفات ثبوتیه ثابتوي، چې لکه څنګه صفات دا د الله پاک د بندې لپاره دي، نو دغه شان د مخلوق دغه شان د الله پاک د لپاره هم دي، خو د الله پاک د لپاره دا په درجه د کمال او اکمل او اعلی طریقې سره دي، او د مخلوق د لپاره د نن د په نقصان او په عیب سره دي. اول غو به دا کړه چې وله صفات، نو له جار مجرور متعلق ته په ثابتون پورې، او جار مجرور چې کله مقدم وي نو دا تقاضا د حصر کوي، تسویه تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص. نو مطلب دا دی چې د خاص د الله پاک د لپاره مخصوص صفات دي، څنګه چې د مخلوق د لپاره صفات دي لکه د علم او سمع او بصر، دغه شان د الله پاک د لپاره هم دي، او د الله پاک هغه صفات ازلی دي، او د مخلوق علم او د مخلوق هغه صفات دا ممکن او حادث دي، دا به فرق دی. نور څنګه چې موږ اورو دغه شان دی الله پاک د لپاره هم دغه سمع او بصر دا ثابت دي. دا دې خبره باندې چې د الله پاک د لپاره صفات ثابت دي، نو په دې باندې مصنف رحمت الله علیه درې دلیلونه ذکر کړی دي. یو دلیل دا دی چې عقلا او شرعا دا خبره ثابت ده چې الله تعالی عالم دی، الله تعالی قادر دی، الله تعالی سمیع بصیر، دا ټول صفات په الله پاک ته دا شامل دي، عقلا هم شرعا هم او عرفا هم. په دې کې هیڅ یو په داسې معنی باندې دلالت کوي، په هر یو چې دا پر دې صفاتو کې هر یو داسې معنی باندې دلالت کوي چې هغه د واجب د مفهوم په ذات باندې داخل دي، او دا ټول الفاظ مترادفه نه دي، بلکې دا ټول صفات چې څومره هم دي دا جدا جدا صفات دي، او د الله پاک په مفهوم کې چې نه دا داخل نه، مطلب دا چې دا الله پاک د مفهوم نه دا زائد دي، لکه څنګه چې ګوره زید دی، عمر دی، بکر دی، خو د صفات لکه چې دی او خبري اوري، یا دی قاری دی، یا دی عالم دی، نو دا زائد صفات دي. نو دغه شان دي دا صفات د الله پاک په مفهوم کې داخل نه دي، بلکې دا د الله پاک نه زائد څیزونه دي، زائد څیزونه. لکه پوه شو په دې باندې او ویم دا خبره ده چې یو دلیل خدا دی چې دا خبره په عقل سره او په نقل سره او په شریعت سره دا خبره ثابته ده چې څومره هم صفات د الله پاک د پاره نه، څنګه چې د بندګانو د پاره دي چې لکه دا هغه د زائد دي، نو دغه شان دا د الله پاک د مفهوم نه زائد دي، دا د الله پاک د مفهوم یعنی د الله پاک په مفهوم کې داخل نه دي. پوه شو په دې باندې. او دویم دا خبره ده چې دا بدیهی خبره ده چې په کم سیز باندې کم اشتقاقي صفتونه چې دا داخل وي، مشتق چې په چا باندې صادقي، نو دا هغه لپاره د ماخذ اشتقاق ثابت په خامخاوي، لکه مطلب دا کنه چې ضاربون دی، ضاربون، نو ضارب بدی کې دا اوس مشتق دی، نو بدی کې دا ماخذ اشتقاق ضروری پکار دی چې ضارب به هغه کس ته ویلېږي چې کم وهل کوي، فهمېږي به نه باندې چې کم وهل نه کوي، نو هغه ته ضارب نه ویلېږي، خو چې ضاربي نو خامخا په دې به ضرب د صفت په پکې، یا دغه شانته سامع وي، نو سامع به هغه کس وي چې په کم کې د سمع د صفت وي، یعنی دا ماخذ اشتقاق ثابت دی د الله لپاره سړي ضروری دي. نو دغه شانته موږ وایو چې د الله پاک لپاره دا کم صفات دي کنه، لکه قادر دی، الله پاک عالم دی، الله پاک سمیع دی، الله پاک بصیر دی، نو دا ټول صفات د الله پاک لپاره دي، دا ثابت دي، دا غیر هغه ماخذ اشتقاق ولا ثابت دی. پوه شئ. او معتزله نه دا په دې کې اختلاف کوي، معتزله وایي چې دا اسم مشتق په الله پاک باندې صادقي خو ماخذ اشتقاق د الله پاک لپاره نه، نو دا خبره چې دا بدیهی تور باندې غلطه ده. دې خو دې مطلب دا لکه دا اسود دی، خو دې اسود دی چې دې لپاره تورواله نشته نه، چې اسود دی نو هغه به خامخا تورواله وي، یا ابيزي نه ته ابيز دی خو لکه سپینواله پکې نشته نه، نو دا خبره غلطه ده. او دغه شان دي دغه چې نصوص قطعیه
دا په دې خبره باندې کې چې د الله پاک د پاره صفات دا ثابت دي ان الله سميع بصير ان الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم دا ټول صفات د الله پاک د پاره ثابت دي الله پاک د پاره صفات شته وس په دې کې بل خبره ده جواب بیا کو زده غزه پورته شوی بار دوه به مخکې وله صفات او خاص دغه الله پاک د پاره ثابت دي صفات لما ثبت دیننا الاول نه دلیل لما ثبت دیونه چې ثابت شوی ني من انه تعالی چې بشک الله تعالی عالم په هره یعنی صفت د علم پکې ده قادر قدرت والده یعنی صفت د قدرت پکې ده حي او ژوند دی همیشه نه همیشه الى غیر ذلك النور ومعلوم او دا خبره هم معلومه ده په اعتبار د لغت سره او په اعتبار د عرف سره ان كل من ذلك يدل على معنى زائدا على مفهوم الواجب چې دا ټول معنی دلالت کوي په زائد معنی باندې په مفهوم واجب یعنی د واجب د مفهوم نه دا په زائد معنی باندې دلالت کوي لکه څنګه چې ما تاسو وی زید د عمر د بکر د پار چې څومره صفات دي نو دا د زید په مفهوم کې داخل نه دي بلکې دا د زائد څه دي نو دغه شان دا د الله پاک د پاره زائد څه دي کوم صفات دي وليس الكل الفاظا مترادفه او دا ټول الفاظ مترادفه هم دي وان صدق المشتق على شيء دا دویم دلیل له چې صادق کېدل د مشتق على شيء په اساس باندې یقتضي ثبوت ماخذ الاشتقاق له دا تقاضا کوي چې ماخذ اشتقاق دغه لپاره ثابت دی یعنی چې یو اسم هغه مشتق دی نو بدی کې به د ماخذ اشتقاق دغه لپاره خامخا ثابت وي پوښتنه به دی باندې لکه ما تاسو وی چې ضارب دی نو بده کې به د ضرب د صفت خامخاوي او قاری دی نو بده کې به د قراءت د صفت خامخاوي عالم دی چې د علم صفت به پکې خامخاوي سمع دی چې د سمع صفت به پکې خامخاوي بصیر دی چې د بصر صفت به پکې خامخاوي فتثبت له نو ثابت شوی دی الله پاک او ثابتي دی الله پاک لپاره صفت د علم او د قدرت والحیات وغیر ذالک لا کما يزعم المعتزله لکه ندسي لکه څنګه چې ګمان کړی د معتزله يزعم المعتزله انه عالم لا علم له چې وی الله عالم دی خو علم صفت د لپاره نه ثابتو یعنی ما مشتق ولا ثابت دی هم ماخذ اشتقاق ولا نه ثابت وقادر لا قوه له او قادر دی قدرت ولا نه ثابت دغه شان دی حي دی خو حیات ولا نه ثابتو فانه محال ظاهر واذا خبري دا هغه محال دی ظاهري تور باندې په منزله قولنا او دا خو زمونږ د قول په شان دي چې موږ اسود لا سواد له چې تور دی خو تورواله ولا نشته نه چې تور دی نو څنګه تورواله ولا نشته لکه پوښتنه به معنی دریم دلیل چې الله پاک په صفات ثابت دي وقد نطقت النصوص او د سره نطق کړه بیان کړي نصوص بثبوت علمه فثبوت علم د الله باندې چې هو بكل شيء عليم وقدرته او ان الله عليم قدير دا چې قدرت دا وغيرهما او د غیرهما مراد لګي ان الله سميع بصير او الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم دا بردا ودل صدور الافعال متقنه او بل دا الله پاک دا محکم مضبوط افعال صادر شوي دي دا دلالت کوي على وجود علمه وقدرته دا الله تعالی د علم او د قدرت په موجودیدو باندې لا على مجرد تسميته عالما وقادرا ونصرف په دې باندې چې الله تعالی عالم او قدرت قادر نوم ورکړل شوی دی بلکې دا ټول ارسله الله پاک نه ثابت دي او دا هر سره الله پاک نه چې دا موجود شوی دي نو ځکه دي ته الله پاک ته عالم او قادر دا ویل دي وليس النزاع في العلم والقدرة التي د دې نه چې نه بعض حضرات او غلط فهمي دا کړی دا کنه دغه وګورئ چې د اشاعره من اشاعره چې د اشاعره او د معتزله او د چې من وایي د اشاعره د الله پاک د پر علم او قدرت ثابتای او د معتزله د الله پاک د علم منفي کوي نه بعض کسانو هغه دا غلط فهمي کړی دا چې د منګ او د دوه ما به النزاع هغه علم او قدرت کوم تعلق د کیفیت سره ده لکه علم دا یو کیفیت ته کنه مخکې ویل شوی کم او کیف او ملکه کیفیت یو ملکوي نو کیفیت ته چې هغه د انسان یو لګ ټایم د پاره یو حالت وي او ملکه چې هغه کامل په باندې قدرت حاصل وي نو وای بعض کسان وای چې ما به نزاع
یعنی زمونږ او د اشاعره او د معتزله چې کوم اختلاف ته نو دا د هغه علم او د ملکی په باره کې کم چې کیفیت دي د کیفیت په باره کې نو دا خبره غلطه ده ځکه د کیفیت د اعراض نه دي او اعراض د حدیث دي او منګه اشاعره د الله پاک د لپاره منګه مخکې دا خبره کړې ده چې ليس بعرض ولا جوهر چې الله نه عرض دی او نه جوهر دی نو د الله پاک د لپاره حادث صفات او د الله پاک د لپاره عرض دا منګه جنن نه ثابتو او زمونږ دا کوم چې مشایخ دي هغه الله پاک لره علم ازلی او علم قدیمی جنن دا ثابت کړل دي پوه شو به معنی نو په دې کې وای دا اختلاف د بعض کسانو ته دا غلط فهمي شوی دا چې د معتزله او د اشاعره او د اختلاف چې کم دی نو دا په هغه علم په باره کې دی کم چې کیفیت ته او د کیفیت په باره کې دا دغه نشته لري سر مرته دا اختلاف نشته لري ځکه زمنګ په نسبت باندې منګ الله پاک د لپاره کیفیت ولا علم نه منو ځکه کیفیت دا عارض دی او عارض دا سوي حادث وي حادث او د الله پاک د لپاره څومره صفات دا ازلی دي بلکې اختلاف پدې کې دی کنه چې لکه څنګه موږ وایو چې یو کس عالم دی نو مطلب دا دی چې لکه دا علم دا صفت داغه لپاره ثابت دی او دا داغه نه جدا دی یعنی دا عارض دی حادث دی او د انسان نه جدا دی پوه شو به معنی دغه شان موږ وایو الله تعالی چې دا عالم دی نو دا عالم کېدو مطلب دا دی کنه چې علم دا د حقيقي صفت نوم دی او دا د الله پاک د لپاره ثابت دی الله پاک د ذات نه جدا دی دا الله پاک د ذات نه سره جدا دی او معتزله وایي چې دا څومره هم صفات دي کنه نو دا د الله پاک د لپاره د ثابت دي خدا د الله پاک د الله پاک د ذات نه خارج نه دي بلکې د دې په مختلف اعتباراتو سره د الله پاک د لپاره ثابت دي د الله پاک ذات یو دی خو په اعتبار د معلوماتو سره یې تعلق د علم سره دی په اعتبار د مسموعاتو سره تعلق د سمع سره دی او په اعتبار د بصریاتو سره تعلق د بصر سره دی او د ځان د لپاره دلیل دا وایي کنه وای کچرته د الله پاک د لپاره منګه د صفات ثابت کو نو بیا به تعدد د وجبه او براشي سره شي یعنی مطلب یعنی بیا خو به چې د الله پاک د لپاره ثابته نو د الله پاک د لپاره به دا دغه ثابته کنه قدیم به ثابته قدیم به ثابته او تعدد د وجبه او تعدد د قدما او براشي پوه شو به معنی لکه بلې معنی پوه شو نو جواب دا غي نه منغه وي مخکوم کړل او بیا هم کړو دردا سیدا دغه چې زمونږه د الله پاک په ذات کې تعدد د وجبه او په ذات کې د چې نه دالکا ناروا ده او د محال ده او هر چې منګه چې کم ثابتو د الله پاک لپاره منګه صفات ثابتو نو که صفات د الله پاک لپاره زیات ثابت شي یا صفات د الله پاک لپاره قدیم ثابت شي نو په تعدد د صفات د وجباو کې دا محل نه دي دا الله پاک لپاره ثابت کړي شي یعنی ذات الله پاک یو دی خو صفات یې نه ډیر دي نو په صفاتو باندې تعدد په دې سره د توحید منافی نه ده پوه شئ او بل دا جواب ورکړی دی کچرته دا خبره موږ ومنو نو چې تعالی الله پاک تاوی چې دا سما د الله پاک په مفهوم کې داخله ده بصر د الله پاک په مفهوم کې داخله نو بیا د یو څه اطلاق په بل باندې کیږي کنه لکه موږ زید او انسان نو دا انسان د زید په مفهوم کې داخله نو د انسان هم ویل سي او زید ورته هم څه ویل سي نو کته الله پاک د پاره د سما د الله پاک د پاره بصر د الله پاک د پاره علم دا ټول د الله پاک د پاره ثابت کی نو دا د الله پاک په عین کې چې دا کله داخل کړل نو بیا د یو اطلاق په بل باندې کېږي د عالم اطلاق په الله باندې کېږي او د الله اطلاق په عالم باندې هم کېږي الله دا خبر دستره چې بیا خو د سمع ته الله ویل سي او بصر ته الله ویل سي او حال دا خبره سره غلطه نه نو کدا خبره ته ومني نو په دې کې بیا ډیر محالیات او ډیر محالات او خرابیان پکې لازميږي وګوره ورته وليس النزاع في العلم والقدره واذا منغا دا اشاعره او دا معتزله او دا نزاع دا نه په هغه علم او قدرت کې التي هي من جمله الكيفيات والملكيات چې هغه د کیفیت او د ملکاتونه لما سرها به مشايخنا ځکه چې تصریح کړی د زمونږ مشایخ په دې خبره باندې ان الله تعالی حي چې الله تعالی سره ژوندې ذات وله حیات ازلیه او د الله پاک لپاره ازلی حیات ازلی مطلب چې همیشه نه دی همیشه به لیست بعرض
او زمونږ د مشایخو دا تصریح کړل چې دا الله پاک عارض نه دی ولا مستحیل البقاء او نه دی چې د هغه بقا چې دا حایل کېدل پای باندې راځي والله تعالى عالم الله تعالى عالم دی وله علم ازلی شامل او الله پاک لپاره علم ازلی ثابت دی چې هر څه شامل دی ليس بعرض ولا مستحيل بقاء چې عرض هم نه او داغه بقا محال هم نه ولا ضروري او نه ضروري علم الله پاک ولا مکتسبین او نه ورته نه مکتسب دی وکذا فی سائر صفات دا په ټول صفاتو کې دا پوه شئ بل النزاع بلکې دا نزاع پدې کې دا فی انه كما ان للعالم منا علما لکه څنګه چې زمونږ د عالم لپاره علم ثابت شي څه چلې ها ودرېږي كما ان للعالم منا علما لکه څنګه چې زمونږ د عالم لپاره علم ثابت شي زمونږ وایي هو عرض دا علم عارض دی عرض دی قائم به دا قائم دی دا سره او زائد علیه زائد دی باندې او حادث دی نو فهل للصانع العالم علم هو صفه ازليه قائمه به زائده عليه وکذا نو آیت د صانع عالم د پاره د علم شته چې هغه صفت ازلی دی او قائم دی پاپوره او زائد دی دا غنه نو او دغه شان ټول صفات نو دې د الله پاک د پاره د علم شته کنيشته کوم چې د مخلوق د پاره ثابت دی خو د مخلوق او په الله پای کې فرق دی چې د مخلوق هغه حدث دی ممکن دی او د الله پاک هغه ازلی دی او قدیم دی خو آیا دا صفت دا د الله د ذات نه خارج دی او الله په ذات کې داخل دی پوه شو په دې باندې نو فانکرته الفلاسفه والمعتزله فلاسفه او معتزله انکار کړل وزعموا هغه دا ګمان کړي ان صفاته عین ذاته چې الله د صفات عین ذات دی یعنی مطلب دا الله د صفات الله پاک په ذات کې شامل دي بمعنى ان ذاته چې بشک ذات د الله یسمى دا دې د نوم ورکول کې به اعتبار تعلق بالمعلومات عالما چې کله د تعلق د معلومات سره راځي نو الله تعالی عالم لګيږي والمقدورات قادرا الى غیر ذلك او چې تعلق د مقدورات سره راځي نو بیا الله پاک د قادر ولګيږي دغه شان دي کله تعلق د مسموعات سره راځي نو الله پاک د سامع ولګيږي کله تعلق د مبصرات سره راځي نو الله پاک د بصیر ولګيږي فلا يلزم نو نه لازمي کې د تکثر فی الذات تکثر په ذات کې ولا تعدد فی القدماء والواجبات او نه پرې کې تعدد راځي د قدماء او د واجباتو نو والجواب ما سبق جواب هغه کوم چې مخکې کړل من ان المستحيل تعدد الزواج القديمه چې محال داري چې تعدد د زواج قدیمه ورانه شي او که تعدد د زواج قدیمه په ځای باندې تعدد د صفات راځي د صفات هغه دغه محال نه دي پوه شو به باندې امنګ د الله پاک د پاره چې صفات ثابتونه به سره بداو شي چې تعدد د وجبا او براشي په اعتبار د صفات سره په اعتبار د صفات سره ناروا نه دي والجواب ما سبق هغه مخکې در شوی من ان المستحيل چې محال هغه تعدد زواج القديمه تعدد د زواج قدیمه او غیر لازم نه غیر لازم دي ويلزمكم د دینه غدویم جواب ته اشاره ده چې کچته تاسو دا اومنئ دا الله پاک د صفات د الله پاک په ذات کې شامل کړي نو لازمي د دینه چې کون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق نو بیا بدا چې کېدل د علم چې مثلا قدرت او حیات او عالم او حی کې ژوندې کېدل قادر کېدل صانع د عالم او معبود د خلق کېدل وكون الواجب او کېدل واجب غیر قائم بذاته چې دا غیر قائم دی په ذات الى غیر ذلك من المحالات چې نور محال سونو به راشي مطلب دا چې بیا و د یو اطلاق په بل باندې کېدل صحیح دي او حال دا چې په دې باندې الله پاک اطلاق چرنده نه کیږي لکه چې ته سامع ته الله و او الله ته سامع و بصیر ته الله و او بصیر ته الله و دا چرنده نه دي صحیح لکه پوه شو به باندې هغه مطلب ته وایي کنه چې سامع دا سنبالونکو عالم دی سامع چې نه دا پیدا کوونکی عالم دی الله خبر است نه نو په دې کې کته دا منه نو ډېر محال سيزونه وبګی راشي